ساوث افریقا پاکستان ته په اولني ټیسټ میچ کې یو بهترین او زبردست شکست ورکړ. یقینا چې هغې دې ګټې حقدار دي په وجه دې باندې چې پاکستان د بالرانو ته زه حیران یم چې یو ځل یې موږ له هغه امید راکړو چې یاره موږ دا میچ ګټلی شو، بل ځل یې راله هغه امید ختم کو چې کوم موږ د ګټې دپاره سوچ کړی و. لکه مطلب زه حیران دې خبرې ته یم چې پاکستان تقریبا یو کم 50 رنزونه پاتې وو چې د افریقې نه 8 وکټې اوټ کړې، 2 وکټې صرف پاتې وي. مطلب ستانه رباډه او دغه بل بالر چې کوم 2 بالران ولاړ دي دا ستانه 48 رنز یا یو کم 50 رنز کوي په 2 کسه باندې بالران. نو دې بالینګ ته به ته څه وایې؟ یو طرف ته دا امید راکړو چې یاره پاکستان دا میچ ګټلی شي، کولی شي چې پاکستان دا میچ وګټي. یو سایډ ته ستا بیټینګ دومره ډېر زیات خراب شوی دی، بل سایډ ته بیا ستا بالینګ دغه سچویشن کې روان دی چې ته بالران یو طرف ته بیټسمینان اوټ کړي او بل سایډ ته بالران نشي اوټ کولی. حیران کون خبره دلته کې دا ده پاکستان چې کله اولنۍ انینګ وکړو نو 211 رنز یې وکړه. د دې په جواب کې ساوث افریقا ګور د لیډ فایده تاسو په دې کې چک کړئ، د لیډ فایده وګورئ چې ساوث افریقا 301 رن مطلب 301 رنز یې وکړه، پاکستان باندې مطلب څه کم 100 رنزونو لیډ یې په ور واړو. بیا چې کله د پاکستان بیټینګ رالی نو لیډ ختمول یو طرف ته او بل سایډ ته بیا دغه نو تقریبا 200 او 30 رنزونه پاکستان وکړه. نو دغه په وجه باندې ساوث افریقا ته ډېر زیات کم ټارګټ میلاو شو، 148 ټارګټ ته میلاو شو. د دې په جواب کې ساوث افریقا چې کله بیټینګ ته رال نو ټارګټ دومره خاص نه و او یقینا چې د هغو څه کم 100 رنزونو باندې 2 رنز یا 3 رنز کم 100 رنزونو باندې د ساوث افریقا 8 وکټې پرېوتې وي. پاتې یو کم 50 رنزونه یا 50 رنزونه پاتې وو او دواړه بالران ولاړ دي. دلته کې د پاکستان د سایډ نه په بالینګ کې ډېره زیاته کمزوري بیا وښودله شوله. بعد کې نسیم شاه او دې سره چې کوم دی هغه بل بالر څه شو، نسیم شاه، عامر جمال او خرم شهزاد، عباس افریدي بالینګ کې ډېر زیات کمال کړی، ډېره بهترین مطلب شپږ وکټې ول هغه تر حاصل کړي دي. یقینا چې هغه خپل حق ادا کړی دی. خو بل سایډ ته موږ کو خرم شهزاد او نسیم شاه هیڅ قسم پوټنشل ونه ښودو، هیڅ قسم لکه 2 وکټې دي کم از کم 50 رنزونه دي او په دې 50 رنزونو کې تاسو 2 بیټسمنان نه سوري بالران تاسو نشي اوټ کولای. دلته کې ډېره زیاته قصه وران ده چې تاسو بیټسمنان اوټ کړه بالران تاسو ولې نشي اوټ کولای چې 50 رنزونه تاسو نه بالران چیس کوي او بالران نه راړي. نو یقینا دلته کې یو غټ سوال اوچتېږي په بالینګ لاین باندې. خبل سایډ ته موږ په بیټینګ لاین باندې کوم خبره وکړو نو په بیټینګ لاین کې هم پاکستان ډېر زیاته غټه کمزوري ښودلې ده چې په اولني انینګ کې 211 او په بل کې 230 رنزونه کړي. لیډ دلته هغې له غټه فایده ورکړې ده په دې میچ کې که تاسو وګورئ ساوث افریقا ته غټه فایده میلاو شوې ده د لیډ د سایډ نه او په دغه لیډ باندې هم ساوث افریقا دغه میچ ګټلی دی. حالانکې ټارګټ دومره نه و، بالینګ بهترین شوی، ښه مقابله شوې، خو په اخره کې 48 رنز په 2 وکټو بالران ستانه بیا 48 رنز راړی یا 50 رنز درنه راړی. نو دا ډېره زیاته غټه یو سوال رایز کېږي د په بالینګ لاین باندې چې یاره 2 بالران تاسو ولې اوټ نه کړه او په څه وجه باندې اوټ نشو. بهرحال خیر ساوث افریقا په اولني ټیسټ میچ کې 2 ټیسټ میچونو سیریز دی او په اولني ټیسټ میچ کې ساوث افریقا پاکستان ته شکست ورکو په 2 وکټو سره. په دې سره باندې انډیا زما خیال دی دغه ټیسټ چمپینشپ نه بهر شوله او دلته کې ساوث افریقا غالبا یو به استرالیا یو ساوث افریقا غالبا چې دغه ټیسټ چمپینشپ ته وځي. دې باندې زه شور نه یم، دا به انډیا دومره ښکاره ده چې انډیا وځي د چمپینشپ نه. بهرحال خپل رای را سره کمنټ شامل کړئ، انشاءالله ملاویږو نو ویډیو کې تر هغه دمه ما هم یاد راښه درکړئ. اجازه د الله په امان.